سورہ مومن آیت نمبر 56 یولسم رکو سلی رشتم سپارہ صفحہ نمبر 37 آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم سورہ مومن آیت نمبر 56 یولسم رکو سلی رشتم سپارہ صفحہ نمبر 37 آخر اللہ رب العزت په دې آیت کې د باطل خلق باطل هغه خلق دي چې د الله تعالی په آیاتونو کې نبی صلی الله علیه وسلم سره او اهل حق سره به جګړه کولې الله وی دا هغه خلق دي چې دې سره واضح دلیل هم نشته دی پیغمبر خدا سره د الله تعالی د دین باندې د الله تعالی په توحید باندې د مکمل قران شریف دلایل و سره او دا باطل خلق چې کوم دي پیغمبر خدا سره او د اهل حق سره دې سره سکی دې سره جګړه هم کوي خدا جګړه داسې کوي چې دې سره هیڅ دلیل هم نشته دی نو الله فرمای چې باطل خلق دی ډیر زیات تکبر کوي خدا ګوري وی یاد دی اوساتی چې د دې د تکبر دی چې کم د مخ کې نشي بوتلې دا سینه د پیغمبر خدا سره جګړه کوي او دی وی چې موږ په دنیا کې موږ ته ترقی ملو شي موږ چې کم د غالب لا شو نه دا سینه ده الله پاک چې کم د همیشه کفر مغلوبه کړي دی توحید غالب کړي دی حق باطل دا کړي دی غالب کړي دی او دی کې فاستعذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اصول خي الله پیغمبر ته چې الله پیغمبر چې کله داخلك تا سره جګړه کوي دستا د زما په دین کې په توحید کې په رسالت کې نو فاستعذ بالله تد الله تعالی په نوم باندې پناه واړه دا باطل خلق دي نو چې کله هم دي تاسو سره سکیا دی تاسو سره جګړه کینو د الله تعالی په نوم باندې پناه غواړه تاسو وګوره اوسنۍ زمانه کې امریکای قوتونو چې څومره دي دې دا چې کوم دی یو پروپاګاندا دا دی یو میشن دی چې اول مونږ دا مدارس ختم کو مدارس مدرسې چې څومره دي دا الحمدلله بنیاد پرست خلق دي بنیاد پرست دي ته ویل کیږي په مدرسه کې د کله یو طالب علم راځي اول د هغه چې کم دی بنیاد د مدرسه کلکی او مونږ چې کم دی بنیاد څنګه پخېږي دا په عقیدې سره پخېږي مدارس چې څومره دي دا بنیاد پرست خلق دي او د بنیاد پرستو مطلب څه شي دی په مدرسه کې د طالب علم د یو معشوم د یو جنې عقیده کلکیږي چې کله عقیده کلک شي د انسان بنیاد کلک وي دا چې کم دی بالکل په سیده لار باندې رواني او چې کله د بنده عقیده صحیح نه وي دا کله داسې رواني کله داسې رواني نو مدرسو والا چې څومره دي داسې دي دا بنیاد پرست دي امریکا چې کم دی ډیر زیات زور ولګولو چې په پاکستان کې چې کم دی اول دا مدرسې ختم شي نو چې کله دا مدرسې ختم نشوي نو دي چې کم دی په مدرسو والا باندې لیبل ولګولو وی دا فرقه واریت پیلاوي فرقه واریت پیلاوي ویلګور دا ټول خلک چې کم دی په فرقو کې تقسیم کړي چې بیا په دې لیبل کې دا خلک ناکام شول نبی سویل وی مدارس چې څومره دي کنه وی دا دهشتګردي دا څه دي وی دا دهشتګردي په دې کې دهشتګردي چې کم دی خود لیکيږي نو الحمدلله کدی هر قسم لیبل ولګي تاسو له بچ کم دی په یو پاکستان کې هم داسې مدرسه نه ملاويږي چې پاره کې د یو کال په نسبت بل کال چې کم دی تعداد کم وي هر کال چې کم دی په پاکستان کې په هر مدرسه کې د روس کال نه چې کم دی د تعداد سیوای وي وګوره دا د الله تعالی چې کم دی هغه وادي دي کدا خلک چې کم دی د تکبر کوي او تکبر سره پاره کوي چې مونږ به کم دی غالب راځو الله وایي چې دا داسې نه ده غالب به کم دې سوق راځي اهل حق
ګوره دا چې کوم دی د دې آیت هغه مختصر شان دی تفسیر دی ان الذين يجادلون بشک کما خلق چې جګړه کوي فی آیات الله د الله رب العزت په آیاتونه کې بغیر سلطان بغیر څه دلیل اتاهم چراغلی دی دویتا ان فی صدورهم نشته دې پزړونو کې الا کبر مگر غرور دی ما هم ببالغی ندی دوی رسیدون کې هغه ته فاستعذ بالله پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پناه غواړه د الله تعالی په نوم سره انه هو السمیع البصیر بشک الله رب العزت ډیر زیات اوریدونکي دی البصیر او ډیر زیات لیدونکي دی لخلق السماوات والارض د مکی مکرمه خلقو په قیامت نه به انکار کولو ودا بسنګ کیږي چې یو بنده به مړ کیږي دا به خوري کیږي با او دوباره به کم دی بیا راځوندي کیږي ودا زموږ عقل نه مني نو الله وتعالى چې کم دی دې کې مثال بیانې وزارمانه تاسو د ازمکه او اسمان ته نه ګوره چې دا ما پیدا کړی دي نو ازمکه او اسمان پیدا کول ګران کار دی کله انسان دوباره پیدا کول ګران دی کم یو شی ګران دی ازمکه او اسمان پیدا کول ګران دي لہذا موږ دا پیدا کړی دي لہذا دوباره انسان هم موږ ته پیدا کول دا څنګه نه دي لخلق السماوات والارض اکبر یقینا پیدا کول د اسمانونو د زمکه ډیر زیات لوی دی من خلق الناس لخلق د پیدا کېدلونه ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي وما يستوي الاعمى والبصير الله وی وګوره دا یاد ساته کافر او مسلمان دا برابر نشي کېدی کافر او مسلمان دا دوه برابر نشي کېدی او دویم مثال الله بیانې چې یو ګناګار سړی دی چې همیشه ګناهونه کوي او یو هغه سړی دی چې دا چې کوم دی ایمان یې مراوړی دی او د الله تعالی نیک عمل کوي نو وګوره دا دوه بنديان هم برابر نشي کېدی نو کافر او مسلمان دا یو شان دي نشي کېدی او دغه شان دي ګناګار سړی ګناګار مسلمان او دغه شان دي متقی مسلمان دا دواړه هم برابر نشي کېدی نو الله ټکم نه فرمای وسنګ چې یوړون دي او یو طرف ته چې کم دي بینا سړی دي دا دواړه هم یو ځای نشي کېدی ورون سړی چې کم دي هر ځکه چې کم دي ټوکري خو را پروزي او بینا سړی دا بالکل ټیک ټاک روان دي دوی چې څنګه بینا او ورون سړی دا برابر نشي کېدی نو دا سه کافر او مسلمان یو شانتي نشي کېدی وما يستوي الاعمى والبصير او نه برابر رون او نبینا والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کوم خلق چې ایمان ورلو او عمل کوي نه ولل مسيء او هغه بدکار برابر نه دي قليلا ما تذكرون دي لك خلق تاسو نصيحت قبل وي ان الساعه لاتيه لا ريب فيها بشك قیامت خامخرات لنکده ولا ريب فيها فديك هیڅ شک نشته دي ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نه وروړي پدې آیت کې پدې آیت نمبر 60 کې الله رب العزت د بندا په یو عمل باندې چې هغه نه کی پاګه ډیر خفقيږي او هغه د دعا الله فرمای وی چې کم خلق دعا نه کوي عبادتي لفظ خراغله خو دې کې اکثر مفسرین دا لیکلي چې د دینه مراد دعا ده دعائي الله فرمای چې کم خلق ایمان راوړي دي دې له پکار ده چې ما زمانه دعا وکي زمانه وغواړي او چې کوم خلکو ایمان نه دی راوړي او دی دعا نه کوي نو الله فرمایي د دې دا مطلب دی ان الذين يستكبرون دا تکبر کوي تاسو کوي تکبر کوي او د تکبر والا خلق الله فرمایي سيدخلون جهنم داخلين دا وځه په جهنم کې داخلو ما
لہذا دعا چې کوم دا ډیره زیاته قیمتي شیز ده. دې د وجه حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دی فرمای چې یو بنده باندې بیماری راځي، بیماری، نو دا به د خپل د بیماری علاج اول په دعا باندې کوي. الله د کوم دی دعا ده، الله بیماری تا راوسته دا تیرا نه لری کا. نو کله نه کله د بنده په خپل دعا کې اثر نه وي، نو دا به کوم دی بیا د خو خلقونه دعا غواړي. سیب حضرت سماج کم دے کور کی بیماری دا دې لګه دعا غوا. نو حضرت اشرف تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې د انسان بیماری د پاره پیلنې علاج څه شي دی؟ دعا. او چې کله دعا قبول نشي او مرض نه ټکیږي، نو حضرت اشرف تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې دویم نمبر سټپ چې کم دی هغه بیا علاج دی، دوا وته ویل کیږي. او بعض اوقات تاسو به کتلی وي یو معالج داسي وي، یو ډاکټر داسي وي چې د هغه کم دی بلا شي علاج کی یار وی ارسټیک دي، نو بیا دریم نمبر چې کم دی هغه بیا دم ته اوري، دم، درود، تعویذ. نو دا وی چې درې شیزونه دي او درې وانه چې کم دی د سن ناراضي، د دال ناراضي، نو پیلنې پکې څه شي دا؟ دعا. او دویم پکې بیا څه شي دی؟ دوا. او دریم پکې بیا څه شي دی؟ دم. دم څه ته ویل کیږي؟ چرته یو سوالي سړی ته بوز هغه په دم واچي، هغه بوله چرته صاف کور کی. نو حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمای چې بعض اوقات د مریض ټول کې غټه کمقلتیا سوي، غټه کمقلتیا ایداوي چې دا کم دی دوام نه کوي او دا علاج هم نه کوي، ډایرکټ چرته راشي ویره ما ته دم درود کوي، دا کار ټیک نه دی. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د دم د درود د تعویذ نه ډیر زیات ځان لري ساتلیو، په مشکل به چا د تعویذ کولو. نو هغه وی چې نمبر 1 نمبر 6 څه شي دی؟ دعا. یو مرید وتراغ للو چې حضرت زما سره مسله ده او ما د یو تعویذ راکا، نو وته او فرمایل چې دعا سے بڑا کوئی تعویذ نہیں. ورسونه آسان جمله، دعا سے بڑا کوئی تعویذ نہیں. وی دعا کوو وی دا ټول کې غټ تعویذ دی. نو دعا کې چې کم دی حکمت دی. ګوره حکمت په کیسه شي دی، الله رب العزت الله سوچتول دی. او بیا به چې کم دی الله رب العزت سره داسې الفاظ روړل دي چې الله پاغي خوشحاليږي. ودلته الله رب العزت د بندګانو یو ګیله کوي چې کم خلکو چې کم دی ایمان راوړي دی او مان دعا نه غواړي، نو دا ان قریب دا به چرته داخلو ما په جهنم کې. او دویم قول به دا دی چې ان الذين يستكبرون عن عبادتي، تم خلکو چې ایمان نه لري وړي دې عبادت هم نه کوي. الله فرمایي چې کم خلک عبادت نه کوي زما، دا کافران دي به چرته داخلو ما په جهنم کې. وقال ربكم، او فرمایل استاسو رب ادعوني دعا کوي ماته استجب لكم چې ز قبول کړم دعاګانې د استاسو. ان الذين يستكبرون، بشک کم خلک چې لوی کوي، تکبر کوي، عن عبادتي زما د عبادتنا، او یا بعض علما وی عن دعائي، وی عبادت چې کوم د خپل معنی څه شي ده؟ عن دعائي زما د دعانا. سيدخلون، نو ډیر زر به داخل وشي جهنم، په دوزخ کې داخرين ذلیلا. واخر الدعوانا الحمد لله.